سورة القيامة ترتیب عثماني 15 نمبر سورت ته او ترتیب نزولی چې دی 21 نمبر سورت ته. کلمات د دې سورت چې دی 98 دي، حروف د دې سورت چې دی 652 دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامة. لا اقسم کی علام زائد ته. اقسم ز قسم کوم بيوم القيامة پورز د قیامت. یا الف زائد ده. لا اقسم لام تاکیدی شو بیا خامخا په تاکید ز قسم کوم بیوم القیامه پورز د قیامت باندې. ولا اقسم او قسم کوم ز بالنفس اللوامه په نفس اللوامه باندې. اللوامه معنی چې ملامتیا کوون کې ځان خپل لرا چې د نفس اماره پسې دویمه درجه کې دا نفس ته. امام بغوی صاحب د مقاتل صاحب قول اخلي چې د کافر نفس دی وي تلوم نفسها فی الاخره ملامت کوي به نفس په لرا پورز د قیامت على ما فرطت فی امر الله فی الدنیا چې د کوتاهی کړي دا په امر د الله کې په دنیا کې. یا فراس وای چې مراد ته نفس نیک نفس او فاجر نفس ته. نیک نفس چې کله نیک عمل کړي نو نیک وګوري نو ځان به ملامت کوي چې کاش ما زیات کړي وي نور زیات مم نیکی کړي وي. دا فاجر نفس چې دا خپل ګناهونه وګوري یا کافر نفس دا کفر وګوري بیا به وي قیامت پر ورځ یا لیتنی لم افعل افسوس هلاکت مال چې دا ما نه کړي. نو رب کریم قسم کوي په ورځ د قیامت او قسم کوي په نفس اللوامه باندې. جواب قسم مقدر دې څه شی دی. لتبعثن خامخا په تاکید سره به انسانانو ای کافرانو منکرینو چې تاسو انکار کوئ خامخا به تاسو پاسولی کیږئ په ورځ د قیامت واپس به ژوندي کیږئ. دا جواب قسم دی مقدر دی. لتبعثن خامخا به پورته کیږئ د قبرونو نه په ورځ د قیامت. ایحسب الانسان ویا ګمان کوي دا انسان کافر انسان ان نجمع عظامه دا چې هر د خبرې ګمان کوي ان نجمع عظامه دا چې هرگز به جمع نکړو مونږه اډو کې ده. بلا رب کریم فرمای بلا نجمعهم بلکې مونږ جمع کو دی لره قادرین معنا نقدر فعلکون زمونږ چې قدرت لور مونږه په دې خبره باندې على ان نسوي دا چې برابر کو مونږه بنانه منا سرونه د ګوتو د دلره په دې هم قدرت لرو چې دا ګوتې به خاورې شي دا ټول به برابر کو مونږ دلره دا بندونه وغیره. بل الانسان بلکې دا انسان کافر انسان چې دی الله وای اصلي خبره دا قیامت نه مني او مرګ نه بعد وای ژوندي کېدل نشته دا ډوکی جمع کیږي نه. بل الانسان بلکې دا انسان چې د اصلي خبره ده کافر انسان لیفجر د لپاره چې دروغ وي امامه منا على شيء امامه په یو شیز باندې چې په مخه ده کې یعنی قیامت ورځ باندې دروغ وي اصل کې. يسأل تپوس کې دا کافر انسان استهزاءنا ایانا منا متى کله دا یوم القیامه ورځ د قیامت. جواب ورک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا برق البصر فاذا برق منا پس هر کله چې خړی شي یعنی حیران شي کری بریش البصر استرګي د هیبت د وجنا وخسف القمر طور شي القمر منا سپوږمۍ وذهب نوره رڼایتین لاړ شي وجمع الشمس جمع کړي شي نور سپوږمۍ والقمر سپوږمۍ یا جمع کړي شي په توروالي کې دوه تورو ګرځيږي یا جمع کړي شي نور سپوږمۍ په خطلو کې د مغرب نه. یقول الانسان وای دا انسان کافر انسان یومئذ په دغه ورځ باندې په ورځ د قیامت اين المفر چیرته دې زیاده فرار زیاده تیختی. رب کریم فرمای کلا یعنی حق خبره د الله وزر معنا لا ملجا له نشته دلرا زیاده تیختی زیاده خلاصه په دغه ورځ باندې. الى ربك ربستات يومئذ په دغه ورځ باندې وره انسان المستقر قرارګاه د ورمګاه د المصير ورتل دي ټول خلق به الله د الله دربار ته ورځي حساب کتاب به ورسره کیږي د خپل حساب موافق به ورسره هغه کیږي بدله ورکول کیږي.
حساب موافق ورته بدله ورکول کیږي. چا نیک عمل کړی وي نیک بدله جنت، چا بد عمل کړی وي جهنم شو. ينبأ الانسان خبر به ورکول شي انسان لره یومئذ په دغه ورځ باندې بما پغس قدم چې د مخکې کړی دی. ابن مسعود ابن عباس وی بما قدم قبل موته د چې مخکې کړی دی مخکې د مرګ نه من عمل صالح و سیئ نیک عمل نه او د بد عمل نه. نو قدمه چې مخکې کړی دی دا به ورته خبر ورکړی شي. واخر هغه چې وروسته یې پریښي دي. نو ابن مسعود ابن عباس وی سی وروسته پریښي دي. وما اخر بعد موته وروسته د مرګ نه څه من سنة حسنة او سیئة يعمل بها یو بنیاد ایښی دی نیک بنیاد یې که ایښی وي او که بد بنیاد یې ایښی وي نو دا به ورته وښودلی شي. لکه نیک بنیاد چا مدرسه جوړه کړې ده جومات جوړ کړی دی نو دا د دا بنیاد به ورته وښودلی شي چې جومات کې څوک مونځ کوي پوره اجر به هغه مونځ کوونکي ته به میلاویږي د هغه عمر اجر به دا چا چې جومات جوړ کړی دی هغه ته به میلاویږي مدرسه وغیره. داسې من سنة حسنه او سیئة بد بنیاد څه سینما چا جوړ کړی ده وغیره نور غلط کارونو چې هغې په د مرګ نه بعد خلک هلته غلط کارونه کوي نو هغه هم ګناهګار دی. څوک چې دا غلط کار کوي نو هغه عمره ګناه چې چا دا جوړ کړی دی دا طریقه ایجاد کړې ده هغې ته هم میلاویږي. نو ينبأ الانسانو خبر به ورکړی شي انسان لره یومئذ په دغه ورځ باندې په ورځ د قیامت بما په هغه څه قدمه چې د مخکې کړی دی ان قبل موته من عمل صالح و سیئ عمل صالح او د بد عملنا د پدې باندې واخر هغه چې وروسته پریښي دی ښه بنیاد یې پریښی دی که بد بنیاد دا به ورته خبر ورکړی شي په ورځ د قیامت چې دا ستا بنیاد دی وګوره دا بنیاد دی ښه که نیکونه جنت ته به لاړ شي که بدونو جهنم ته. رب کریم فرمای بل الانسان بلکې دا انسان چې دی علی نفسه په نفس خپل باندې بصیرتونه بنا دی دلیل به په ورځ د قیامت خپل نفس انسان خپل نفس باندې علم لري عالم دی ځکه چې علم د انسان په خپل ځان باندې حضوري دی. یا بصیرة معنا شاهد دی دا انسان تنطق جوارحه بعمله د اندامونه بغږیږي په عمل د باندې. رب کریم فرمای ولو القا اگر که پیش کی دا انسان معاذیره عذرنا خو لا يقبل منه قبول بنکړی شي دنه دا عذرنا. معاذیر یا جمع د عذر دا خو اکثر مفسرین و معاذیر جمع د عذر دا. نو اگر که پیش کړی دا انسان معاذیره عذرنا لا يقبل منه قبول بنکړی شي. یا معاذیر جمع د عذر یا معذار که جمع د معذار شینو دا په معنا د ستر باندې راځي پردې باندې. ولو القا معاذیره اگر که واچي په ځان خپل باندې د ګناه په ټیم کې پردې ځان دروازې بند کی دا وغیره نو انسان چې دی بل الانسان علی نفسه بصیره خپل نفس باندې خو بصیرت لري کنه خپل نفس باندې پوه دی چې ما دا ګناه وکړه. خو اکثر مفسرین وی معاذیر جمع د عذر ده اگر که پیش کی دا عذرنا نو لا يقبل منه دنه به قبول نکړي شي. لا تحرك مخوزه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کله نازل شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با جبرئیل علیه السلام به چې کله وحی راوړه نو د به زر زر تکرارولو اړولو ځان سره چې مانه کوم ټکی پاتې نشي. آیت نازل شو لا تحرك مخوزه به په دې قرآن کریم باندې لسانک زبان مبارک خپل مخکې د تمام د وحینا مخکې د ختموالي د وحینا لتعجل به دې لپاره چې تلوار وکړي دي تو به بحفظ القرآن په حفظ د قرآن باندې. رب کریم ورته وایي ان علینا یقینا په موږ باندې جمع د قرآن کریم د پسینه ستا کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وقرآنه من وقراءته او لستل د قرآن کریم دا په موږ باندې دي. فاذا قرأناه پس هر کله چې لولي جبريل عليه السلام د قرآن کریم لرا یعنی فاذا پس هر کله قرأناه چې لولو مونږ د قرآن کریم لرا په زبان د جبريل عليه السلام لوري ګوره صيغه د جمع راځي دې کې عمل د فرشتو دخل لري. فتبع پس تابعداري کوه ته قرآنه من مقروءاته د لوستل شوي د جبريل عليه السلام
ثم بیا ان علینا په مونږ باندې یقینا په مونږ باندې بیانه بیان دی یعنی تفسیر دی اسق زینو چې معلقات دی هغه راشي د وحی خفي په ذریعہ باندې تپ پویو په معناګانو باندې هم کلا رب کریم فرمایل لیس کما یقولون د سینه د چې دی څنګه ویا دی انکار کوي د آخرت نه بل تحبون اصلي خبر دادا اے کافرانو تحبون تاسو خو خوي العاجله عاجله دنیا سره محبت کوي تاسو اصل کې جلسز چې هغه څه شه ده عاجل فنا کیږي جل فنا کیږي عاجله د دنیا ته ځکه ویل کیږي چې زر ختميږي دا دنیا قل متاع الدنيا قليل بل ذکر الله ودا فائدہ د دنیا ډیره لګه ده وتدرون او پریخه تاسو الاخره اخرت مو پریخه ده محبت کوي دنیا سره رب کریم فرمای وجوهن سمخونه وي یومئذین په د ورځ باندې په ورځ د قیامت ناظره تر او تازه وي خسته مخونه وي الى رب رب ناظره كتن كبوي ابن عباس واكثر الناس تنظر الى ربها عيانا بلا حجاب غوري برب پلتا خرا مخامخ بلا حجاب بغیر د پردینا ووجوه سمخونه وي په د ورځ باندې د کافرانو مخونه یومئذین په د ورځ باندې باسرة من بدمخي بوي غنجمخي بوي ترشتندي بوي تک تور بوي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه د کافرانو مخونه تظن تستيقن يقين به راغلي ان يفعل کوله بش یعنی یقع واقع کوله بشي بها په مخونو د دی باندې فاقره معنا الداهيه العظيمه بلا لویا هغه بلا چې د عملات تیر ماته یا دا یقین به راغلی رب کریم فرمای کلا هرگز د سیندا مخ کی کوي په دنیا باندې آخرت دا دنیا درنه پاتې کیږي الله وي یو ټیم به ځان کدن به مراغلی هغه واقعا بیان الله کلا د سیندا اذا په وخت کې بلغت التراقيه چورسیږي التراقيه روح بلغت چورسیږي د روح نفس التراقيه چرغړک تستونی تا وقيلا وبویل شي چاته دا چې روحي راغله د چرغړک ته د تبویل شي من راق سوق د دمګره وسه چې دا نفس ستا په د نفس روح باندې دم واچي او بچ کی من راق سوق د راقي دمګره وظن منا یقین به راغلی وي یقین به راشي د دې روح دا چرغړک ته چې رسیدلې ده انه الفراق جاء به وقت الفراق راغلی دی د باندې وقت د فراقت د جدای د دنیا نه یقین به راشي چې اوس خپلوان ته نه جدا کیږي مال ته نه جدا کیږي اولاد ته نه جدا کیږي والتفت الساق تاوشي الساق پنده بالساق په پنده باندې د ځان کدن ولا د خپي او بل باندې د سي اوړي راوړي د ځان کدن په حال کې الى ربك ربلت يومئذ په دغه ورځ باندې الله المساق مرجع دا ورځي بګوره سم شیا دنیا سره محبت مکه او عقبا سره محبت وکي اسرت کې په آیات کې په ابو جهل باندې د ابو جهل عیبونه بیان یا دا نازل شوی په بار د ابو جهل کې خو عام ده عام کافر هم تینا مراد ده فلا صدق پس تصدیقی نکړو د رسولو ولا صلوا نه منځ کړو منځ هم نکړو رب کریم فرمای لیکن د کذب تکذیب وکړو نسبت د دروغ وکړو د رسولو خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم وتولى وګرځیدو مخې واړولو د اطاعت نه ثم ذهب بعلاړه الى اهل خپل رکور ته لاړه مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روان شو تکذیب وکړو نسبت د دروغ تکبر په حال کې روان شو غرور متکبر انداز کې روان شو یتمطى رب کریم فرمایي تکبر چې تکبر کول دی ابو جهل اولا لك ای هلاك لك هلاکت دی تعالی فاولا پس بیا د فهلاکن پس بیا د هلاکت وی تعالی ثم اولا لك بیا د هلاکت وی تعالی فاولا پس بیا د هلاکت لري بیا د هلاکت وی تعالی یا بعض مفسرین دا سرور زین سره لګي
اولا منا هلاکن هلاکت دیوی تالر د ځان کدن پټیم کې ابو جهل لکه تالر فاولا پس بیا د هلاکت وی تالر په قبر کې ثم اولا پس بیا د هلاکت وی تالر لکه تالر په ورځ د قیامت کې فاولا پس بیا د هلاکت وی تالر په جهنم کې رب کریم فرمای ايحسب الانسان آیا ګمان کوي دا انسان یترکا د دې خبرې چې دا چې پرې بخودل شي سودن مهمله بیکاره په دنیا او په عقبا کې چې د سره بس حساب کتاب نه کیږي د داسې مهمل به پرې خودل شي او دعوت د ایمان به ورته نه ورکول کیږي د ایمان مطالبه به تینه نه کیږي سزا به ورته نه ورکول کیږي د زناورو په شان به پرې خودل شي دا انسان نه هرگز د سینه ده ايحسب الانسان او دا انسان ګمان کوي د دې خبره ان یترک دا چې پرې خودل شي د سودن مهمل بیکاره په دنیا او په عقبا کې نه اوس ورته پیدایش یاد دی ابو جهل ته یا ټولو کافرانو ته هر انسان ته انسان دومره متکبر کېږه ما غرور کې مرزه د سنه پیدا یو څومره غرور کې الم یکو نو دا انسان الله وي بلکې وو نطفه من منی د منینا داسې منی یمنا چې تویولې شو پر رحم د زنانو کې ثم بیا کان یصار او ګرځېدو دا انسان علقه ټوټه د ویني فخلقه پس پیدا کړل را وجود د الله تبارک وتعالى فسواه پس برابر ک الله تبارک وتعالى دل رین دمونه د فجعل پس ګرځول منه د دغه نطفه د منینا الله تبارک وتعالى الزوجين جوړه الذکر والانثى نرینه او زنانا الیس ذلک دا دلیل د په بحث بعد الموت باندې آیا الله چې تاسو د منینا پیدا کیا دا قدرت نه لري چې دوباره تاسو پیدا کی الیس ذلک آیا نه دغه اله بقادر قدرت لرون کې بلکې قادر دی په دې خبره باندې علی ان یحیی الموت دا چې ژوندۍ کی مړ بلکې قادر ذات دی چې نطفه نه پیدا کولای شي نو دوباره د ژوندۍ کولای شي انسان سم شه